بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قدرمن کتن کو پروگرام مشرق راؤنڈ اپ سرازم عدنان خان قدرمنو په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په خصوصي توګه او په ټول ملک کې د اپریشن عزم استحکام خبرې چې دی هغه روانې دي، ولې په دغه حواله باندې نن د خیبر پختونخوا حکومت بیرسټر ډاکټر محمد علي سیف چې دی هغه سپیناوی ورکړی دی، ویلي دي چې په کم اپیکس کمیټه اجلاس شوی په هغه کې د اپریشن عزم استحکام څخه خبره چې دا هغه نوه شوی او که زموږ په صوبه کې اپریشن کېږي نو د هغې منظوري به د صوبایي حکومت نه چې دی ضرور اجازت چې دی هغه اغستلی شي. دغه شان بیرسټر سیف دا هم ویلي چې د هر قسمه اپریشن لپاره د پارلمان رضامندي چې دا هغه ضروري ده. د دې سره سره هغوی دا ویلي چې په پی ټي آی کې هیڅ فارورډ بلاک چې دی هغه نشته او آل پارټیز کانفرنس به رابللی شي. وزیر اعلی صاحب علي امین ګنډاپور صاحب چې دی هغه آل پارټیز کانفرنس رابللی او په دغه آل پارټیز کانفرنس کې به ټولو سیاسي جماعتونو ته چې دی دعوت هم ورکولی شي. قدرمنو په دغه حواله باندې موږ دا وخت رابطه کړې ده سینیر صحافي او تجزیه کار نادیه صبوحي زموږ سره ټلیفون د لارې موجود ده. د هغې نتیجې اخلو چې دغه صورتحال کوم طرف ته روان دی. جی نادیہ صبوحی میڈم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. صورتحال کو کس طرف جاتی دیکھ رہی ہے؟ ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ رہے ہیں جہاں سے منظوری دی گئی ہے آپریشن کی، دوسری طرف ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بول رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جس میٹنگ میں جس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے تھے وہاں پر آپریشن کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. دیکھیں، وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کے مابین جو رسہ کشی ہے وہ ابھی جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں باقاعدہ اس کی منظوری بھی دی گئی جو استحکام پاکستان آپریشن کی، اور اس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ موجود تھے اور جبکہ ان کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر صاحب، ان کا یہ موقف ہے کہ جی صوبائی جو حکومت ہے اس سے رابطے نہیں کیے گئے، اس کو اعتماد میں نہیں دیا گیا. تو یہ جو آپریشن کی جگہ تو ہم اس آپریشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، پہلے تو یہ کہ آیا یہ پہلے کی طرح کے آپریشن ہونے جا رہے ہیں. ابھی وزیر اعظم کا جو بیان ہے اس میں یہ ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں جو آپریشن کیے جائیں گے وہ اس قسم کے نہیں ہوں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو تعاون کرنا چاہیے، سیاسی طور پہ اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو ہماری خیبر پختونخوا حکومت ہے، خیبر پختونخوا حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ چیف منسٹر وہاں بیٹھے تھے تو اس وقت انہوں نے جو ان کا موقف ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، تاہم اس کی منظوری ہوئی ہے، اس آپریشن کی منظوری ہوئی ہے. اب بیرسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں کہ نہیں جی ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا، جی ہم جب تمام باتوں کی کر لیتے ہیں وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کی تو ہم جاتے ہیں ان اضلاع میں جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن، بلکہ جو میری اطلاع ہے اس میں آپریشن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، جس کا آپریشن تو بہت ٹائم سے جاری ہے اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تقریباً بہت عرصے سے جاری ہے، تقریباً پچھلی 20 سال سے جو یہ آپریشنز چل رہے ہیں. تو نیا کوئی آپریشن جو لانچ کیا جا رہا ہے میڈم، اس کے حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں دی جا رہی، تعاون مانگا جا رہا ہے، سارے اداروں سے عوام سے تعاون مانگا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس قسم کا آپریشن ہونے جا رہا ہے. دیکھیں، اس میں اسی لیے زیادہ جو شک پایا جا رہا ہے کہ آئے یہ آپریشن کس قسم کا ہوگا. تاہم جو ہمارے ذرائع ہیں اس کے مطابق آپریشن کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکے گا، آپریشن کیے جائیں گے. اور پہلے جو ہمارے جو نظم اضلاع ہیں ان کے جو آپریشن کے دوران لوگوں کو منتقل کیا جاتا تھا نقل مکانی پر، اور ابھی جو اطلاع ہے اس کے مطابق ان کو ان کے گھروں میں رکھا جائے گا اور یہ اپنے گھروں سے نہیں جائیں گے. دوسری جانب جو وہاں کے لوگ ہیں ان میں ایک تحفظات ہیں کہ آئے جو آپریشن ہے آپریشن کب ہو رہا ہے، آپریشن کی نوعیت کیا ہے، کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، کیا ان کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھا جائے گا، کیا ان کو وظائف دیے جائیں گے جو ان کو ماہانہ ملتے تھے، کیا ان کو راشن اور جو ان کو بین الاقوامی امداد ملتی ہے کیا وہ ملے گی. تو ہم اس وقت کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا، لیکن جو آپریشن جس کی آپ بات کریں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے تو یقیناً وہ تو جاری ہیں، لیکن اس وقت اس کو نیا نام دینا استحکام پاکستان. نادیہ صبوحی صاحبہ یہ بتائیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، خیبر پختونخوا کی تقریباً تمام جماعتیں جو ہیں وہ حکومتی جماعت ہو، اپوزیشن جماعتیں ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، سبھی یک آواز ہے کہ آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے یہ آپریشن جو عزم استحکام ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، گزشتہ روز بھی جو جے یو آئی کے قائد ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں اس کی مخالفت کی ہے. اسی طرح جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر اختلاف کر رہی ہیں کہ آیا جو آپریشن، جو آپ کی بات ہے کہ آپریشن تو جاری ہے، اب اس آپریشن کو نیا نام دے کے اور جو نئے طرح سے آپریشن کیے جا رہے ہیں جس میں
ان کو اپنے علاقوں میں ہی رکھا جائے گا، ان کو کسی طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ کم سے کم نقصان ہو ایسے علاقوں میں۔ تو تمام سیاسی جماعتوں کا، بالخصوص مولانا فضل الرحمان ہے، ہماری جو یہاں پر حکومت ہے، جو حکومت میں پارٹی ہے، اسی طرح ANP، جتنی بھی پارٹیز ہیں، ان کا یہی ایک تو مخالفت جو آئی ہے وہ بھی ہے سامنے، دوسرے وہ چاہتے ہیں کہ خد و خال کیا آپریشن واضح تو کیا جائے کہ آپریشن کس نوعیت کا ہوگا۔ اس پر ابھی تک بہت سارے تحفظات پائے جا رہے ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں میں، اور وہاں سے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ حکومت واضح کرے۔ وزیر اعظم کا بیان بھی ہے کہ تمام سیاسی، وزیر اعظم صرف ایک بات پر زور دے رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر آ جائیں اور اس سے متفق ہو جائیں کہ ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ جی میڈم، یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں کوئی بات نہیں ہوئی آپریشن کی، دوسری طرف گورنر صاحب نے کہا کہ آپریشن کی بات ہوئی ہے، شاید وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ سمجھے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں، کوئی نئی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، یہ بیرسٹر صاحب کا جو ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کے، وہ جب اپنا یہ بیان دیتے ہیں، چونکہ ہمارا جو جتنا بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ترجمان سے ان کا موقف لے لیں گے۔ جتنے بھی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، جو نیشنل ایکشن پلان تھا، اس کے تحت جو جتنے بھی فیصلے ہوئے آپریشن کے حوالے سے، تو اس میں ترجمان کا یہ بیان ہے کہ نہیں، وہ موجود تھے لیکن ایسی کوئی بات ہوئی نہیں۔ تاہم جو ہماری اطلاع ہے کہ یہ آپریشن کی بات وہاں پر ہوئی ہے، اور اس پہ جو اب جو ان کا اختلافی بیان ہے، وہ جو بیانات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تو میڈم، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں دیکھیں ان کی خود اپنے بیانات دیکھیں کہ لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان میں لوگ رات کے وقت باہر نہیں نکل سکتے، تو آپریشن کی حمایت تو پھر کرنی چاہیے۔ ان علاقوں کے تو رہنے والے ہیں یہ سارے منتخب، جو وزیر اعلیٰ ہیں اور گورنر صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس پر کئی آپریشنز پہلے بھی کیے گئے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں زیادہ تر یہی پایا جا رہا ہے کہ آیا جو آپریشن اب یہ کر رہے ہیں جس کو نیا نام دیا گیا ہے، تو اس سے کس حد تک فوائد حاصل ہوں، کیا آیا فائدے ملنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ فائدے تو اب وہی والی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کا یہی تحفظات ہے کہ ہمیں واضح کیجئے کہ آیا اس سے فائدہ ہوگا کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس میں بہتری آئے گی۔ تو اور ان کے بیان میں یہ بھی واضح ہے کہ جو پہلے آپریشن کیے گئے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ تو میڈم ہوا ہے نا، نیشنل ایکشن پلان کے بعد کتنا فائدہ ہوا ہے؟ صوبے میں نو گو ایریاز ختم ہو گئے، قبائلی اضلاع جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں، اور اتنا صورتحال تو بہت بہتر ہو گئی آپریشنز کی وجہ سے۔ دیکھیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ ہمیشہ، اور بالخصوص جو بھی وفاق اور خیبر پختونخوا میں جو حکومتیں ہیں، وہ آپس میں ہر اس معاملے پہ ایک دوسرے سے اور ہمیشہ ہر فورم پہ ان کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ پہ کبھی بھی اتفاق نہیں ہوا۔ تو یہ چیز جو ہے، جو خیبر پختونخوا میں جو کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، تو سیاست کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری، اگر ہم بات کریں کہ بہت سارے علاقوں میں امن بھی آیا، بہت سارے آپریشن جو کیے گئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، اور بہت سارے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو اس میں جو سیاست کی جا رہی ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ خاصی حد تک جی بہت شکریہ نادیہ صبوحی صاحبہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ جی قدرمن کو تغدا سوال سیاست چې دی هغه روان دي، نور اپریشن منظوري هم ورکړل شوې ده، او دغه اپریشن چې کوم د وړاندې نه شروع اپریشن په هغه کې اوس دغه په انټیلیجنس بیس باندې به اپریشن کیږي، او دغه اپریشن ته چې د عزم استحکام نوم ورکړل شوی دی د ایپیکس کمیټې اجلاس کې دغه فیصله شوې ده، ولې د هغې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت او ورسره د نور چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي کوم چې د خیبر پختونخوا کې اختلاف هم شته دی، خو بیا هم دغه ټول جماعتونه چې دي هغه رايوځای شوي دي او خپل سیاست چې دی هغه په دغه عزم استحکام باندې کوي۔ قدرمنو که وګورو د خیبر پختونخوا مختلفې ضلعې چې پکې ټانګ ډی خان لکي مروت دغه ضلعې شامل دي، دغه سره تعلق لرونکي گورنر وزیر اعلی صاحب چې دی هغه د اپریشن مخالفت کوي، مولانا صاحب په خپله باندې وایي چې مونږه ماښام چې دی د کور نه بهر خلک نشي راوتلی په مختلف علاقو کې، خو بیا هم وایي چې مونږه اپریشن چې دی هغه به نه منو۔ دغه راتلونکي وخت کې صورتحال کوم خوازي دغه سیاست چې دی هغه روان دی، د خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه هم چونکې د وفاق سره یو کلیش روان دی، نو باید کې خپل سیاسي هلې ځلې چې دی هغه کوي او سیاسي پوینټ سکورینګ چې دی هغه کوي، بل خو اپریشن چې دی هغه شروع شوی دی په مختلف علاقو کې دغه انټیلیجنس بیس کاروایي چې دی هغه جاری دي۔ قدرمنو تک به کو سوات طرف ته په سوات کې د بدقسمتۍ نه د صحت کارت باندې چې دی کوم نجي هسپتالونه دي په هغې کې سرجنانو د اپریشن کولو نه انکار کړی دی، ویلي چې دغه د اپریشن دپاره کوم آلات ورکړل شوي دي لومړنۍ، خو د دغې اپریشنو فیسونه چې دي هغه کمول، اوس آلات جراحي چې کوم د اپریشن کې استعمالیدونکي آلات دي هغه ناقص دي، او د هغې د وجې خلکو ته انفیکشن کېږي، ځکه دغه مختلف هسپتالونو کې ډاکټرانو چې دی هغوی بایکاټ کړی دی د اپریشن کولو نه، چې د وجې د سوات مریضان چې دي هغوی د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي. دا وخت زموږ همکار نیاز احمد خان
زموږ سره ټلیفون ته داري موجود دی د هغه نه په دې حواله باندې تفصیل اخلو. جی نیاز احمد خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. مننه عدنان خان. جی نیاز احمد خان دا کوم هسپتالونه دي نجی هسپتالونه دي چې دوی دغه اپریشن بندي کړي دي څه وجوهات ښودل کېږي؟ داسې ده چې کله مخکې چې دی نگران حکومت د صحت کارت په مد کې بعضې څیزونه بند کړي په بعضې هسپتالونو کې اپریشنونه مکمل بند کړو. سره نوی حکومت راغی نو هغې یو پالیسي جوړه کړه چې په بعضې هسپتالونو کې به بعضې اپریشنونه کېږي بعضې به نه کېږي. یو دا مسله مو چې هر ډاکټر به چې دی نو غیر ضروري اپریشنونه هم لیکلو دغه پینډکس او بیا نورو اوس چې دی نو دلته په سوات کې چې کوم د سرجنانو اتحادیه ده ځان یو ډاکټرانو یو تنظیم جوړ کړی هغې وایي چې دې کې چې دی نو دلته مسلې دي او دغه انشورنس کمپنۍ نه ورته مسلې دي چې د دوی هغه پیمنټونه په ټایم باندې نه کېږي یا کم دي بیا چې دی نو څه مخصوص هسپتالونو ته چې اجازت ورکړی شي څه نه دي ورکړی شي. دوی وایي چې مونږ فلحال دغه 15 هسپتالونه د سوات چې دا غټ هسپتالونه دي او په دې کې به ډېر اپریشن نه کېدل خلکو ته ډېر زیات سهولت و دوی چې دی نو احتجاجاً او د دغه په توګه باندې چې دا بند کړي دي. دوی چې تر څو پورې زموږ د انشورنس دا مسله او د حکومت سره چې کومې ستونزې دي هغه نه حل شوي نو هغه پورې به چې دی دا احتجاجاً دغه اپریشن موږ نه کوو. په دې کې چې دی نو بعضې اپریشن به داسې چې په سرکاري هسپتالونو کې وړاندې نه کېدل یا چې دی نو حکومت پر اجازت نه ورکړی په بعضې هسپتالونو کې چې دی هغه ویلي چې تاسو به انتهایي ایمرجنسي کې هغه اپریشن نه کوئ. نو دې کې دا پالیسي دومره چې واضحه نه ده او ډاکټرانو ته پکې هم ډېره زیاته مسله ده نو دې وجې نه چې دی دغه ستونزه مخې ته راغلې ده. نیاز احمد خان د آلات جراحي یا د اپریشن چې کوم آلات دي د هغې په حواله باندې ډاکټران چې دي هغوی تحفظات اظهار کړی دغه آلات سرکاري هسپتالونو ته هم ورکول کېږي او ټولو صوبه کې هم دغه آلات چې دي هغه ورکول کېږي. بیا دوی ته څنګه اعتراض دی؟ دوی ته سب مخصوص آلات ورکړل شوي دي؟ نه داسې ده چې بالکل دا کوم چې د هسپتال ته چې کوم اکوپمنټ ورکولی کېږي کوم څیزونه ورکولی کېږي هغه په یو خاص ټینډر باندې کېږي او هغه بیا یو خاص کمپنۍ نه ورکولی کېږي اوپن مارکیټ کې د هغې پرچیز نه کېږي. یعنې د هغې چې کوم ریټ کم وي او یا دوی دا الزامونه هم لګوي چې مخصوص کمپنیانو ته ورکولی کېږي چې هغې کوالټي هغه شانته کې نه ده او په هسپتال کې چې کوم څیزونه ملاویږي هغه ارزاني او په کوم چې پرایویټ هسپتالونو کې ورکولی کېږي هغه چې دی نو ګراني. زه به لنډ مثال دا ورکړم چې په سیلو هسپتال کې چې دی نو ایم آر آی مشین او سټي سکین مشین دا د 3 کالو خراب دی په وخت کې به 3.5 نه والا 3 زر روپو پورې د فیس اخیستلی کېدو ولې اوس چې دی نو هغه چې خراب دی نو په پرایویټ هسپتالونو کې چې دی نو د هغې د 3 زر نه والا 12 زر روپو پورې فیسونه اخیستی کېږي او هر یو وایي چې موږ په 3 کروړه او په 4 کروړه څوک وایي په دې نم سیوا په دغه څیزونه اخیستي دي نو هغه خو به هغه پیسې هم راګرځوي نو د هغې چې دی نو چې زموږ چې کوم اکوپمنټ دي هغه ګران دي او موږ مجبورۍ چې تاسو په دغه پخواني اکوپمنټ باندې یا په دغه آلات جراحي تاسو چې ولایت په دې باندې کار کوئ دې باندې د دوی سره اختلافات دی. نیاز احمد خان دغه ډاکټرانو سره د محکمه صحت لخوا مذاکرات روان دي دغه خبره مسله چې دا حل شي راتلونکو ورځو کې سره تفصیلات دي ستاسو سره؟ دا د دوی چې کومه خپل ستونزې دي هغه د محکمه صحت ته کوم دلته کې چارواکي دي هغه هم وړاندې کړي دي په بنیادي تور پر دا چې د صوبایي حکومت چې کومه کابینه کې فیصله کړې ده دا هغه فیصله چې نو چیلنج کړي یا هغه باندې دنیو کې کړي دي نو دلته کې کومه د صحت محکمه دا هغه خو چې دغه خبرې چې د وړاندې وړي دي او صوبایي حکومت سره چې هغه کړي دي په دې کې چې نو کوم د صوبایي اسمبلی ممبران دي د سواد نه دي د منسټرانو دي یو چې منسټر دی بلکې بالکل همدغه منسټران د سواد سره تعلق لرونکي دي هغوی په سواد کې هسپتالونه باندې یقینا چې تشویش خبره ده چې سواد منسټران چې دي هغه په صوبایي کابینه کې موجود دي. بالکل همداسې ده په دې کې چې دی نو د خاص کر زه فضل حکیم یاد کړم چې د زنګلاتو وزیر دی هغه څو واره د سوات د کوم چې لوی هسپتال د سیدي شریف او بیا چې دی نو سنټر هسپتال دی هغې باندې د شپې چاپې هم وایي چې دې کې سوچتا سوچتا هغې ته دغه ستونزه وړاندې هم کړه شه چې په سرکاري هسپتال کې ښه اکوپمنټ شته هر څه شته او بیا په هغې کې چې د صحت کارډ هغه سهولیات نشته د هغې حکم ورکړی چې دا دې جاري کړی شي. بهرحال موږ ما څنګه وویل چې دې وخت کې د مرکزي کوم چې د صوبایي د وزیر اعلی نه چې کومه د کابینې نه کوم خبره نه منظوره شوې نو هغه دلته کې نه امپلیمنټ کېږي داسې ډېر ډېر شی خبرې دي. بهرحال دغه وګورو ته خبر رسېدلې ده اوس ګورو چې هغې په دې باندې څه اکشن اخلي او هغه څه وایي خو د دې نه زه دا په دې موقع دا ووایم چې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی ځکه چې صحت کارډ د خلکو لپاره یو نعمت دی د غریبو خلکو لپاره او څوک چې اپریشن نه شي کولی چې هغه چې ډېر زیات د هغې پیسونه دي د هغې دوایانې ګرانې دي د هغې د یو غټ مشکل جوړ شوی دی او په بعضې هسپتال کې کوم سرکاري هسپتال دی هغې کې چې دی نو شپږ میاشتې اته میاشتې لیټ خلکو له نمبرې ورکوي چې یاره د چا کانسر اپریشن وي د چا اپنډکس اپریشن وي یا د چا داسې اپریشن وي چې هغه ایمرجنسي نه وي نو هغو ته بعضې کسانو ته
پکې کال نمبر ورکړی شي نو خلکو ته ډېر زیات تکلیف او مشکل شروع شوی دی. ډېره زیاته مننه نیاز احمد خان د ټولو تفصیلاتو راکول لپاره. جی قدرمن کتونکو دغه صحت کارت چې کوم نعمت ولس ته د ولس حکومت لخوا ورکړل شوی په هغې کې هم یو خوا د کرپشن خبرې کېږي بل خوا ډاکټران چې دي هغوی د دغې نه د بایکاټ فیصلې کوي. امید لرو چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او وزیر صحت خیبر پښتونخوا چې دغه په دغه معامله باندې نوټس واخلي او دغه د سوات د ولس د اپریشنو چې کوم ستونزه ده دغه آلات جراحي چې کوم معامله ده دغه پوره تحقیقات وکړي او دغه ستونزه چې د هغه په فوري توګه باندې حل کړي چې دغه شان د ولس مسلې چې دي هغه ورسره حل شي. قدرمن کتونکو همدې سره تګ کوو نوخار طرف ته. د نوخار قاضي میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو چې دی هغې یو ځل بیا د مریض د علاج کولو نه انکار کړی. ویل کېږي چې دغه ځای کې یو زنانه او نارینه په ډزو باندې جوبل شوي وو. د جوبل کېدو وروسته ریسکیو اهلکارو چې دی هغه دواړه ښځه خاوند چې دی هسپتال ته منتقل کړي وو. ولې دغه هسپتال کې ډاکټر د ریسکیو اهلکار سره هم داسې رویه ساتلې ده هغه ته خبرې اترې کړي دي او څه بد ردې هم ورته ویلي چې تا ځان سره مریضان چې دي هغه راوستي دي ولې دوی سره تیماردار موجود نه دی او چې تیماردار ورسره موجود نه دی نو زه د دوی علاج نشم کولی. قدرمنو دغه ډاکټر څه ویلي دي لومبې دغه واورو نو بیا په دې باندې د هسپتال چې کوم ترجمان دی د هغه موقف مونږ اخلو او مونږ چې کوم دی زمونږ همکار ماجد خټک سره هم خبرې اترې کوو. دا وخت زموږ سره ماجد خټک د ټلیفون له لارې موجود دی د هغه نه تفصیل اخلو چې دغه واقعه څنګه مخې ته راغلی. جی ماجد خټک تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو. جی مهرباني. جی ماجد خټک څه واقعه مخې ته راغلی ده څو ورځې وړاندې هم نوخار کې دغه شان واقعه مخې ته راغلی وه. بالکل دا چې تیره ورځ ریسکیو نوخار په میډیکل امبولانسو یو لاوارثه ښځه او خاوند چې نامعلومه وسوالو په ډزو زخمی شوي وو نو هغوی د شپې ناوخته قاضي کمپلیکس هسپتال نوخار ته یې منتقل کړي وو. نو هلته چې کوم ایمرجنسي ایمرجنسي یونټ کې کوم موجود ډاکټر عمله وه د هغې علاج نه انکار وکړو او دی وی چې دا کوم زخمیان دي دوی سره څوک تیمدار نشته دی وارث ورسره څوک نشته دی نو ځکه د دوی علاج نه کوم او سره د ریسکیو اهلکار چې کوم هغې باندې هم غوسې دړاکې هم کړې وي او بل خوا دغه زخمیان چې کوم د زخمونو نه فریادونه کول او نو هغه وخت خو ریسکیو اهلکار چې کوم هغې دغه مریضان پېښور الارج ته چې کوم دی هغه منتقل کړو خو ولې د دې هر څه ویډیو وایرل شوه چې په دې باندې ډاکټرانو مریضانو علاج په ویډیو کې صفا ښکاري چې ډاکټر چې کوم دی هغه مریضان چې کوم علاج دی هغې نه انکار کوي. نو په دې باندې د هسپتال انتظامیه هم په حرکت کې راغله او درې د اعلی قسم ډاکټران چې کوم هغې کمیټي جوړه کړه او د دې هر څه انکوایري دپاره چې کوم دی نو په 48 ګنټو کې به د دې رپورټ پیش کوي او بالکل تاسو څنګه خبره وکړه داسې قسمه واقعه مخکې یو ځل په بي هسپتال کې مخې ته راغلي بالکل هسپتال کې هم واقعه مخې ته راغلی اوس یو ځل بیا هم هغه رنګ واقعه مخې ته راغلی دا چې مریض ته چې دی هغه د علاج سهولت نه ورکولی کېږي. ایمرجنسي ته یو مریض راشي هغه اکسیډنټ کړی دی چا په ډز ویشتلی دی او دغه ریسکیو والا یا چا راوستل په کار خو دا ده چې په لومړني فرصت کې هغه ته چې دی علاج معالجه سټارټ شي طبي مرستې ورته ورکړي شي. د دغې څه حل راویستلی شوی دی لومړنی چې کوم په بو کې واقعه مخې ته راغلی و په هغې کې څه کاروایي شوې ده؟ په بو کې چې کومه دا واقعه مخې ته راغلې وه نو هغې کې په هغه ټایم باندې چې کوم هیلث ډپارټمنټ و هغې په هغه ټایم باندې انکوایري کېنوله او هغې کې بیا چې کوم دی هغه عمله وه د هسپتال ډاکټر پکې هغې کې شامل و نو هغه خو هغه ټایم بیا معطل کړه دغه نه او دغه رنګ وزیر اعلی هم هغې باندې اکشن اخیستی و نو هغې هغه انکوایري خو چالو وه هغې کې چې کوم په موجود چې کوم هغه ټایم عمله وه هغه بیا معطل کړي وه. دغه رنګ دې کې چې کوم دی نو دې کې هم د هسپتال انتظامیه چې کوم دی نو هغه په هغه ټایم باندې حرکت کې راغله او دغه رنګ دریو کسانو د ډاکټرانو په کمیټي دا جوړه کړه او چې څه قسمه دغه وي نو په 48 ګنټو کې نه دا د دې رپورټ چې کوم دی دا به پیش کوي. جی ماجد تاسو معلومات کړي چې بل وخت کې بیا داسې مریض راوړلی شي هسپتال ته او د هغه سره تیماردار موجود نه وي څوک یې په ایمرجنسي کې راولي لاوارثه مریض نو بیا به د هغه علاج کېږي که نه هغه به هم دغه شان بیا پېښور او نور هسپتالونو ته ریفر کېږي ځکه چې پېښور ته یې راوړي بیا به دلته هم ډاکټران هم دغه رویه ساتي. اصل کې داسې قسمه واقع خو دا په نوخار کې دویم وشله او ریسکیو والا په دې باندې حیران دي چې داسې قسمه لاوارثه کوم مریضان ظاهره خبره د ریسکیو والا خو مخې ته راځي داسې قسمه لاوارثه مریضان نو هغه هم دا وایي چې کله داسې مونږ هسپتالونو ته یوسو مونږ ته داسې رویه پیش کېږي نو مونږ دا مریضان بیا چېرته لیږو نو دا مشکلات شته چې د کوم په نوخار کې هسپتالونه دي دا مشکلات کوم لاوارثه جی ماجد خټک او زموږ سره په لاین باندې موجود اوسېږئ دا وخت مونږ رابطه کړې ده د قاضي حسین احمد کمپلیکس هسپتال چې کوم پی آر او د میا کستیر کاکا خیل سره هغه نه به تفصیلات اخلو چې دغه څه واقعه مخته راغلې ده او دوی هسپتال انتظامیې څه ایکشن اخیستی دی. جی میا صاحب تاسو پروګرام کې هر کله وایو. تھینک یو سو مچ سر ډیره مننه جی فرست اف اول تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو په پروګرام کې او د خاص ایشو لمونږ د پروبلم زمونږ د ورېدو دغه مولا موقره کې جی
بالکل ضروري ده چې موږ ستاسو موقف چې دی واخلو ځکه چې تاسو هم دغه هسپتال ترجمان یې پی آر او یې څه اکشن اخیستلی شوی دی او دغه صورتحال ولې مخې ته راځي بیا په نوښار کې چې دې نه څه ورځې وړاندې هم په بو کې هم دغه شانې واقع مخې ته راغله چې یو مریض هسپتال ته راوړلی شو هغه لاوارث او بیا د هسپتال نه بار چې دی هغه گزار کړی شو نن په قاضي کمپلیکس کې دغه واقع مخې ته راغلی چې مریض چې دی هغه بیا پیښور ته ریفر کړی شو دغه واقعیات په نوښار کې ولې مخې ته راځي او څه د دغه لیګل پروسس څه دی څنګه کیدی شي څنګه حل کیدی شي خجی زه لږ د دې وضاحت کول غواړم. فرست اف اول جی تاسو په وساتت باندې دا خبر له کیټاګوریکلی دا کوم جی چې کوم د پب بي دا انسیډنټ په پب بي والا کنه جی جی د پب بي انسیډنټ او د دې انسیډنټ دا ډیر مختلف انسیډنټس دي. نمبر 1 جی زه لږ دا شی کلیر کول غواړم جی. سیکنډلی سر تاسو وګورئ دا ویډیو چې کوم وایرل شوی ده کنه جی نو دې ویډیو په اکلا باندې چې کوم دی زمونږ چې کوم مینجمنت ته هغه دا خو او قتل چې کوم په 27 چې لکه پرون دا واقع شوی د ارلی مورنینګ کنه جی لکه نو هغه کې هغه مریضان چې کوم دوانو چې کوم بولټ انجریز او خزه خاوندو انفارمیشن مطابق نو زمونږ چې کوم اون ډیوټي ډاکټر او کوم سرجن او چې کوم د ټراما انچارج او ټایم سره چې کوم ټراما کې کوم مشر او دا شفت انچارج نو هغه باقاعده هغه مریض چې کله ریسیو شو د 1122 په وساتت باندې کړي د 1122 چې کوم زمونږ ملګری دی په وساتت باندې نو زمونږ اون ډیوټي ډاکټر چې کوم دی وداوټ اني څه دغه چې کوم دی هغه مینج کو او باقاعده چې کوم نیورو سرجري انټرونشن پکې پکار او هغه ته کال ولیکلو بیا د جنرال سرجري یو کال ایمرجنسي د کوم مریض راځي خامخا متعلقه کنسلټنټ راي هم پکې اخلي کنه جی نو بیسیکلی د دې دوران کې مین وایل هغه زمونږ ډاکټر ته دې ته وی یو سمپټ دغه له هر کړه وته وی د چې کوم زمونږ 112 کوم زمونږ کولیګ دي چیرې تاسو کو دا د یو سټل ایریا نه اس پر انفارمیشن دا تاسو پکل نو لیسو اټینډنس کو اټ لیست پکار او انیویز چې تاسو رول کوم سره لکاین هیلپ وکړي دا چې ته وغیرہ او جنانو فردر مینجمنت مو وکړو نو هغه سچويشن دا سه پورټری شوی دی چې لکه هغه دا یو میسج ورکړی چې ډاکټر چون کې دغه نه کې پکې د ډاکټر الریډي یو کلینیکل دغه ورکولو خو د هر څه نه باوجود دا چې څه شي دي دا اوس وایي چې دغه ویډیو چې دا هغه صحیح نه ده مې دا د کورنه ما سر زموږ ارث ما خبر ارث دا چې لکه د پب بي او دا انسیډنټ لکه خلک بار بالکل جدا واقعیات دي هغه باندې مونږ پوېږو او خلک هم پوېږي جدا واقعیات دي ډیر ایمیډیټ اکشن واغښتلو او خو هاي پروفایل کمیټي پی جی کانسټیټیوټ شولا نمبر 1 جی بل چې کوم دی دا کومونټر دی دا ټیل د انکوایري کمپایلیشن دا سسپینډډ دی دا پلس ماینس کو طرف ته لیکن دا چې مینجمنت چې کوم دی نو 2 ورکینګ ډیز ورکړي دي نن پکې هغه پراپر یو کمپایلډ انفارمیشن ټول واغښت ډیټا او زموږ اوس هم تاسو د دې دغه نه لګوړانه نه تر ما یو سیشن او شو ما تر د کیناستم امشرانو سره هغه ټول ډیټا مطابقه جی میا صاحب دغه واقعیت یو پښتنه لرم چې ریسکیو والا یو لاوارث مریض چې دی هغه راولي میا صاحب دغه سوال لرم چې ریسکیو والا یو لاوارث مریض چې دی هغه راولي دغه شان وړاندې هم راوستو دی واقعیا کې هم د سراله د دې سب پروسس ته چې هغه ته علاج معالجه وکړي ځکه چې دغه شان واقعیات په مخ ته راځي څوک به اکسیډنټ کیږي ضروری نه چې ریسکیو والا راولي څوک په مسافرۍ په لار باندې خلک تلون کی هغه به راولي علاج د پارانو په کار نه د جوړ د علاج ورکړي دا خو خلک بیا په سړکونو باندې هم دغه شان ملکیږي او د ډاکټرانو او د هسپتالونو دغه رویه چې بیا هغه زخمی تن او بهوش تن چې دی هغه سړکونو په غاړه باندې غورځي یا نور هسپتالونو ته ریفر کوي چې زموږ سره چون کې ستاسو سره تیماردار نشته دا بل هسپتال ته ریفر کوو بل هسپتال والا به ولې اخلي د دې شي لږ وضاحت کول غواړم تاسو بالکل ټیک وایي دلته پراپر میکانیزم شته چې دا زموږ د مریض باندې لکه دا مریض هسپتال ته راغلی د ایمرجنسي زموږ لکه راځي پیشنټ زموږ تقریبا 2500 نه 3000 پورې زموږ د ایمرجنسي او د او پی ډي انفلکس دی 2016 نه اونورډ زموږ هسپتال فنکشن شوی دی زموږ دلته باقاعده یو مینجمنت ته دا غي د لاندې بیا پوره ډي ام اس ته بیا پورا دا سی ایم اوز دي د ټراما انچارج دي دا باقاعده کلیر ډایرکشنز دي چې مریض ته بتا سو एकदम ټول میډیکیشن او موږ د مریضانو کم ټول میډیکیشن او راځي کړي دي هغه باوجود هر څوک ویډیو نه کوي کنه کاکا خیل صاحب هر چا خو ویډیو نه کړي ځینې مریضان واپس لاړ شي هغه هم دغه شانې پاتې شي ځینې چې دی هغه خپل مړی واپس کوړته وي سیده علاج نه کېدو د وجې دا خو په واقعیاتو کې چېرته یو واقعه داسې مخې ته راشي چې هغه میډیا ته راشي بیا ریسکیو والا چې دی هغه پکې هم مخې ته راغلي دي دغه د وجې عام غریب سړی چې دی هغه سره چېرته دونه وس کېږي چې هغه ستاسو نه ویډیوګانې وکړي چې د ډاکټرانو رویه داسې موږ سره روانه ده سر زه یو شي ته ډېر کټګوریکلی دا ویل غواړم چې څه شي دا ټیک نه دي شي کوم دا نه وایي چې بس مطلب زموږ ډاکټر صاحب بالکل لکه دا ټیک نه دا ورې د مریض پرایورټي ده د مریض خیال ساتل هغه کوم ورته ورته هغه مطلب بهر نه راځي د مینجمنت دا زموږ پرایورټي ده
چېرې زموږ هاسپټل پریمیسز ته مطلب دا چې وداوټ اټینډنټ هم یو دغه راځي او تاسو یقین کې چې دې باندې زموږ کلیر انسټرکشنز دي د هیلث ډپارټمنټ طرف نه او زموږ چې کوم مینجمنټ ټاپ مینجمنټ دی پرټیکولرلی هاسپټل ډایریکټر شو میډیکل ډایریکټر شو چې تاسو به دا مریض خامخا لکه هر بای اني بای هوک اینڈ بای کروک تاسو دا څه طریقې سره مینج کوئ خو چونکې انفورچونیټ سین راشي خو هغه اوس تاسو ون سایډډ سټوري تاسو وړاندې راغلی چې ویډیو داسې ده خو لیکن که تاسو د ډاکټر هغه وایي که دا ویډیو داسې مخې ته نه وي راغلی دا کومه ویډیو چې اوس موږ سره موجود ده د میډیا باندې په سوشل میډیا باندې بیا خو هېڅ مسله نه وه بیا خو مریضان چې دي هغه ډېر پېښور ته ریفر کېږي بس دغه به کوم ریفر شوی ډېر چې تاسو ویډیو دغه کوئ چې موږ تاسو خبره نه ډینای کوو چې ویډیو مطلب موږ دا بار وایو چې څه شوي دا ټیک نه دي شوي دا ځکه خو په انکوایري کې نشته دا ځکه خو په چې کوم دی دومره دغه اخیستل کېږي خو موږ دا هم تاسو ورته یو فیکټ دی چې دا یو ګلوبل ویلیج دی څه هم نه پټېږي نمبر ون خدا الله ذات کو ګوري شي خو سیکنډلی زموږ هغه یو خپل منیجمنټ آی هم ده په دې هر څه باندې نو هر چا ته پته را چې کچره غلط کار وکوم یو ډیسپلینری ایکشن به اخیستل کېږي نو سر زما عرض دا دی تاسو د ټي وي تاسو د چینل په وساتت باندې چې دا زموږ پرایورټي د مریض اپ ټو د مارک دا خیال ساتل پرفیکشن طرف ته لا فی الحال پوسیبلیټیز نه دي خو موږ کوشش کوو چې ټو د اپټیمل لیول موږ د هر مریض دغه وکړو کیر وکړو کمې پیښې راځي نو وروندې خو به موږ چې الله ذات موږ ته پوښتنه کوي چې لکه مطلب تاسو ولې سیکنډلی مینجمنټ دی په دنیا کې او بیا مطلب دی چې یو پبلک یو پریشر دی نو دا ټول خبرې چې دا پبلک انټیټی دی دا هاسپټل د پبلک پراپرټي دی نو دا زموږ یو دا زموږ ایمان دا زموږ دلته رزق دی هغه موږ یو هغه ډاکټران صاحبان موږ ټول یو دا زموږ لکه دغه د ریکوایرمنټ چې موږ به د مریض او د پبلک دغه لپاره اوټ اف د وی بمزو نو دا ډېر کرونیک او ډېر کریټیکل دغه دی لکه دی لکه د الله ذات خبره دی کنه نو موږ دا شورټ تاسو په وساتت ورکو چې دا څنګه پورټری شوی دا نمبر 1 اخو الریډي ان پروګرس دی هغه چې کوم انکوایري ده دا به ان شاء الله منډه پورې فولي فائنل موږ به تاسو ته هغه پبلک کو ان شاء الله چې څه هم دغه دغه چې کې زموږ مشران زموږ ایسو کټګوري کې دا بار دا چې دا میکسیمم لیول ته رسول دی او د دې حل راوستل دي چې دا څه شي دا خنه دي شي ډېر زیاته مننه میا کستر کاکا خیل صاحب مشرق ټي وي ته د وخت ورکول لپاره جی قدرمن کوونکو دغه د هسپتال ترجمان خبرې چې دی هغه تاسو اورئ په کار دا چې د محکمه صحت او دغه هسپتالونو کې یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې چېرته هم یو مریض ته دی هغه داسې نه پاتې کېږي ویډیو به څوک کولی شي څوک به نه شي د چا ویډیو مخې ته راشي را به نه شي خو د هسپتال د ډاکټرانو همدغه فرض دی همدغه ډیوټي ده دغه ټولې عملې چې د دې اولس او د دې مریضانو چې دی د هغې خدمت وکړي قدرمنو موږ سره ماجد خټک هم موجود دی ماجد خټک تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته ټول تفصیلات چې دي هغه راکړل دغه صورتحال د څو ورځې وړاندې د پبو په هسپتال کې مخې ته راغلی چېرته چې یو مریض ریسکیو 1122 والا او هغه لاوارثه مریض و هسپتال ته دوی ورته وایي چې تاسو سره تیماردار موجود نه دی ډېره بېرحمي چې دی هغه ډاکټرانو په هغه وخت کې کړې وه ځکه چې هغه چې کوم مریض و هغه لاوارثه د سړک ته پاسه غورځولې و د هغې نه وروسته اوس نن دغه قاضي کمپلیکس کې دغه واقع مخې ته راغلی دی امید لرو چې دغه کې داسې ایکشن واخیستل شي بیا ډاکټران او د هسپتال عمله چې ده د غریب مریضانو سره داسې قسمه سلوک ونه کړی شي قدرمنو پروګرام کې موږ سره نور موضوعات هم شامل دي خو وخت شوی دی وړې شانتې دمې تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ